که نن سبا هم دا خلک وایي دا مولیان ولې په موږ مشران کېږي. کله زه هم داسې قوم دی، داسې خلک، داسې ملک دی چې په دې کې هر سړی د بادشاه حق لري، هر سړی د اوټ ته ودرېدو او د مشرۍ حق لري. او مولا کو اوټونو ته ودرېد، یا مولا که مشر شو، قاضي شو، یا بل شی شو، یا بل شی شو، نو د خلکو بدې شي چې دا ولې تېره مونځو پسې دلته نه کې. دلته مشر خوښ دی چې تا جنت ته رسوي. قرآن ته زده کې دلته مشر خوښ دی، دین ته زده کې دلته مشر خوښ دی. چې پلار دې مړ شي جنازه وکړه دلته یې منې، شاته پسې ولاړه چې تر څو هغه الله اکبر نه وي ته الله اکبر نه وي. پیغمبر په مصلی دی خوښ دی، الله اکبر. او د کټ سپ نم پرېږدي، مشري یې هلته نه منې. دا د منافقینو نه کېږي، ما دا بلکل د منافقینو نه ښه. او پیغمبر مبارک څه شانو، د پیغمبر د خپلو طالبانو ته او د علماو ته ویم چې مهرباني وکړئ اخلاق ښه استعمال کړئ، خراب اخلاق مې استعمالوئ. که څوک کنځل کوي د کنځلو جواب په کنځلو قطعا ورنه کوئ، د بدو جواب په بدو مه ورکوئ. ښه خوی استعمال کړئ، د پیغمبر نقشې ته وګورئ. اگر چې په بعضې موقع د اجازه شته جزاء سیئة سیئة مثلها، چې د بدو جواب په بدو ورکولی شي، قرآن وایي خو مه ورکوئ. ښه اخلاق داسې نه دي. یو سړی ما سره ډېر روان و، هسې بیس روان، هسې بیس. او چې کله به ما له مخې د راغې نو رانه به یې مخ واړو او په شیشه به یې راپسې خبرې م کولې. هغه خبرې به ما ته راورسېدې، بلکې یو ځل نه مې مخامخ هم داسې طنزونه کړي. او چې کله مړ شو، قسم په خدای جومات کې ناست دی، کې به ما پسې بد وي، مفتو کې به بد وي، زه بدي شوم، د خدای شاد دی. بس بعد انسان وي داسې، د بچو یم زه خوښومه، د کور د خاوندانو یم زه خوښومه، بچي یم ډېر خالقان دي، اوس هم زما ډېر خوښ دي. او چې جنازه مړ شو، زه جنازې ته مخکې شوم، دا راته رایاد شو. تلم جنازې له شیطان وی مزه، ما به نظم د پیغمبر مبارک مثال قائمو. او په خدای به د قسم جمعات کې راتم تاسو قسم را نه کو چې کله جنازه مې کوله، جنازې نه مخکې مې الله ده چې ما ته څه ویلي دي، ما د خدای په نامه بخلې او سمې وې مې خدای په دې زما په دې ګناه کتاونې و د پیغمبر یو امتی به نقصانې شي، د حضور پاک امتی دی پروردګاره چې دې د پیغمبر امتی چې دې تا ته خدای ملامت او نه درېږي، ما بخلې دي. او خو په مینه مې وله جنازه وکړه، چې چا جنازه کوم د دعا ډېر په اخلاص کوم، زه ځان نه خلاصوم د دعا نه. او اخیری دعا کې زه د پیغمبر مبارک یو څو دعاګانې دي هغه هم ورسره ویم، زه ډېر په مینه او په اخلاص د پردی جنازه کوم. بعضې خلک خو جنازه هغه اللهم ربنا اغفر لنا هغه څه وایي اللهم اغفر لحینا و میتنا، لګیا ځان ته اخلاص کې زه ډېر په مینه جنازه کوم. او مې بخه د خدای په نامه، هېڅ غږ مې نه بچو ته او نه بل ته او نه بل ته، ما یې که دی زه بخم څه به وشي، خو خدای به سزا ورکوي. ظلم خو یې کړی دی، د پیغمبر امتي دی ملامته نه شي، د حضور پاک امتي دی پرېږده، ما معاف کړی دی. خپل مزدور نه نفرت کوو که نه کوو؟ مزدور سره تاسو چې ته ډوډۍ یو ځای خوړلې ده؟ نه، مزدورانو سره ډوډۍ. ولې دا د خدای بندګان نه دي؟ زما ډېر نه خفه کېږي په مزدور باندې. مزدور له پیسې د خولې وچېدو نه مخکې ورکوئ، چې هغه کار وکړه مخکې وله پیسې ورکوه. که هغه وایي چې په یو ځل راکړه بیا ما نه لګېږي بیا ټیک ده، مخکې ورکوه. چې کار وکړي فوراً پیسې ورکوه مزدور له، دا د پیغمبر طریقه ده. موږ څه کوو؟ موږ به د مزدورانو پیسې هم نه ورکوو خرو ته، د ګیلکار پیسې موږ نه ورکوو خرو ته. دا یو چاکو جوړ کړي د هغې به څونه پیسې کېږي، د هغې پیسې هم نه ورکوو خرو ته. دې ته نه ګورو چې غریب باندې څونه لوګي ولګېده، د هغه بچي شته که نه بچو له نفقه ګټي. دا ولې موږ دا دونه ظلمونه کوو؟ دا دومره زیاتي موږ ولې کوو؟ خرګاډۍ ریړۍ والا غریب به 100 روپۍ کېږي، دله به سامان راوړي، هغه له هم پیسې نه ورکوو. ځه رخشه، ظالمه ماشومان بچي ورته کور ناست، بدبخته ماشومان اومه خوله بچي ورته ناستې، ولې ظلم کوي؟ بټیاري باندې به کار وکړو، د هغه به 2000 روپۍ کېږي. ځه مړه څه چل دې کړی؟ څونه په ګرمۍ کې پورته ودرېدل اسان کار نه ورکوو وله موږ پیسې. او چې زر یې کېږي نو مړه دا 1500 واله، چې 15,000 په واده خو دې 15 لکه روپۍ ولګولې، نو که د هغه 15,000 کېږي نو ظالمه ظلم به سره ولې کوې؟ تا د میلبه عزت غریب بدله ټوله ورځ منډې وایي او خطونه بدله په کلي کې ویشي، پیسه نشته، دا 100 روپۍ وله ورکړي. اوله منګیډه کوي، اوله اوبډه کوي، اوله څونه خواري کوي، پیسې نشته. پخواني مشران خو هغه تا کې نشته،
پخوا به د مړو پیسې بټیارانو لونیانو له نه ورکولې خو هغې وله ځمکې ورکړې وې هغې وله مشرانو وله ځمکې ورکړې وې باقاعده مستقل او په اوړي کې او په ژمي کې به یې وله غنم ورکول او جوار به یې ورکول او ګوړه به یې وله ورکول هلکه دا ټیک ویم که غلطه وې نه یې ورکوئ مړه تاسو ټیک ته ټیک وایې هغې به ځمکه ورکوله وله ملکانه به یې ورته وې هغې به ګوړه ورکوله هغې به غنم ورکول جوار به یې ورکول اوربشې به یې ورکولې قسم به خدای خشاک به یې ورکو تل به په خشاک به یې تېروړو ګیاګانې به یې تېروړې تاسو څه ورکوئ مړه غریبانان هم ټول تباه و برباد کړل مړي کې پیسې نه ورکوم بټیاري غریب تبه وشوه بچي ورسره دي اور پې بلیږي نه یې غریب درله لګیا دی په مړي کې خدمت کوي کوڅه په کوڅه ګرځي اعلانونه درله کوي هېڅ هم نشته نه په واده کې به واده کې څه ورکوې هم د بل د جیبه ولالې دا توره ده د بل د جیبالې خپله ورکوله هلک د کور نالي ورکه دله پیسې ورکولې ډوډۍ تاله پخ کړې ده ټول ناروا د جنۍ کور له ډوډۍ پخه کي او پیسې د چا نالي توره ورته وې توره ای ته مخ دې تور شه د شریعت خلاف کې نو مخ دې تور شه پیسې به د هلک پلار ورکوي ورکه دې بټیاري له دینۍ له پیسې ولې خدمت یې د هغه کړی که ستی کړی دی توره والا ورکه دې ته توره وي ځان لم ارام و لم خپل نوم یې ښودی دی بټیاري ستا خدمت کوي تاسو پیسې ورکوئ د هلک د کور نه مال یې وله خدمت ستا کړی نه ستا خدمت وکړه د هلک د کور نه ماله تی وله ورکوه او لږې مه ورکوه ښه ډېرې وله ورکوه خیرات وکړه صدقه وکړه زمونږ اوښ باندې بیا ډولۍ پخوا وړه اوښ باندې نو چې هغه اوښ به پاسېده نو اوښ والا به اوښ نه پرېښود وي اوښ نه پاسي وی نارې غواړي ظفر لاله یاد دی اوښ نه پاسي نارې غواړي ډولۍ به پې د پاسه پرته وه یو طرف ته به ناوې په ډولۍ کې او بل طرف ته یې ورسره بله جینۍ کېنولې وه چې هغه توازن یې برابري د جینۍ دړه نه به یو خدای خبر و چې خدای په اوښ سواری یم څه په جنجال به وړېده یا بشیر جانه خو که ستا وادي په اوښ به دله ښځه وړم خو به یې دله در وړم یو طرف ته به ورسره بل څوک کېنو کامینه مې ورسره کېنو که بل څوک مې ورسره کېنو ښځې دړه نه به یو خدای خبر و چې ډولۍ کې به یې څونه غول کړي پوه شې په خبره ځکه اوښ آسان کار نه دی نو هغه به وي نارې راکړې اوښ نه پاسي دا بېله نخره وه نارې دا معنی چې څه راکړې چې اوښ پاسوم زه ټیک ده څه بده خبره نه ده د خوشحالۍ موقع ده ورکوله دا زموږ مشرانو دا کړي د خوشحالۍ په موقع نه یې به راغې او سهار وختي به یې شیشه راوړه او خلکو ته به یې مخ ته ونیوله نو ولې شیشه کې خو ته کورم که تا د خوشحالۍ مبارک او تبشیر او بشارت باندې پیسې په شریعت کې جایز دي در کی حضرت کعب ابن مالک لا یو صحابی مبارکباد ورکړی دی چې توبه قبول شوه او جامع ولا په بشارت کې پذیری کې ورکړي نو پذیری کې پیسې ورکول شي اوس چې د مخ ته شیشه ونیسي ورکې پیسې نه څونه پیسې د سره خلکو دله څونه درکړي په واده کې پخوا به خدای مشرانو کې برکت و هغې به اینه ونیوله اینه کې به د هغې غریب سو یو ته به یې ونیوله بل ته به ونیوله 100 روپۍ 50 روپۍ خوشحالي به د خوشحالۍ موقع او صدقه خیرات به اوس هغه شی ختم یې څوک ورکوي نه نارې راکړه نو هغه سړي وی اوښ نارې نه پاسي نه بل وله ته ورکړه نو نیغ اوښ پاسېده وی تا خو چې دا نه پاسي وي خدای دې بې خو بس زموږ ټوله قصه دې تباه وبرباد کړه په یو لته پاسېد د حضور پاک خوی خپل کې د پیغمبر مبارک عاجزي ځان کې پیدا مزدور سره به یو ځای ناستو پیغمبر مبارک به ډوډۍ خوړه غلام سره به یو ځای ناستو ډوډۍ به حضور پاک خوړه کرکه پکې نه وه نفرت پکې نه نن مونږ کې څونه کرکه ده مونږ غلام سره مزدور سره ډوډۍ لاس هم نه ورکوو دا بعضې نه دا بعضې افسران دا داسې 2 ګوتې ورکوي دا مړه لرچا 2 ګوتې ورکوي زه خو چې یو افسر راورغلم په کورسۍ ناست و داسې اخوا ناست و کورونا ده اډو چاته نږدې کېدم نه مې دا تا څه مصیبت دی ولې زه دې خورم څه که ما کې جراثیم دي هغلته ناستو په کورسۍ قسم په خدای یو ډاکټر راورغلم داسې لرې ناستو مانه داسې اخوا ناستو او لاس یې نه راکوراله او زه دې خوا په کورسۍ کې ناستم سلام مې واچو یاره په خدای یقین کو که دې ډاکټر له بیا دارو لم ورغله مې ورکشه حالانکه زما کور ته م راغلی د دومره نفرت کې د انسان نه د مسلمان نه هلته ناست دی او ګوتې م چاله نه ورکې کورونا ده ولې ښځې سره نه میلاوېږي کورونا درته نه لګي بچو سره نه میلاوېږي کورونا در سره لګي
موږ د خلکو یو غلط سوچ او غلط رواج کورونا شته دا نه چې نشته خو په طریقه کار کوه او چې اوس خو دې وخت کې کورونا نشته اوس هم بعضې خان له ورشي افسر له ورشي دا 2 ګوتې دله درکړي صرف 2 ګوتې دله درکړي لر شوی خپل کار کوه سوټه رزق تعالی ماله ستا د کور نه ماله نه راځي رزق څوک ورکوي الله ورکوي حضور پاک کې دا شی نو غریبو سره یو ځای به ډوډۍ خوړه نوکر سره یو ځای که په دې سنتو عمل وکړې ښه وکړې پې عمل کله کله د غریبانانو سره او دا چې دیاړي مار د لکار وکړي او ډوډۍ ولره وباسې کچالان وغیره باټینګن ورسره کښېنه په یو ځای ورسره خو چې د هغه زړه خوشحاله شي او د پیغمبر په سنتو باندې عمل وکړي ګټه د پیغمبر مبارک په سنتو کې ده مسلمان دې امدا کوي چې مسواک دې مږي بعضې وخت کې سړی مسواک نه ږي خولې نه بدبویي ځي نه هغې نه خلکو بعضې وخت سړی اونه لامبي غسل اونه کې د وجود نه بوی ځي الطهور شطر الایمان پاکي د ایمان نیمه حصه ده دا زیاتی ویخته اخلی مسواک مگه لامبه غسل کوي ځان پاک ساته لاسونه صفا ساته داسې حالتي مسلمان له د مسلمان نه نفرت نه دی مزدور سره یو ډوډۍ خوره افسر له پکار دی چې د خپلو کلرکانو بابوګانو سره یو ځای ډوډۍ خوري مشر له پکار چې د خپلو کشرانو سره یو ځای ډوډۍ خوري د بیبي سره یو ځای ډوډۍ خوره د خپلو بچو سره یو ځای ډوډۍ خوره قسم دې په دې عاجز الله خوشحالیږي او دا د پیغمبر مبارک توی دی نو پیغمبر خپل آیډیل او خپله نمونه وګرځوه دی خوی عاجز او څه نور خویونه دي ابرته انشاءالله په بله جمعه کې بیان کوم خو تاسو خو زما سره مینه ده او زه به عمل کوو ښه نن نه پس به هېچ د مسلمان نه نفرت نه کوو زما د خبرو خلاصه دا شو نن نپس به مونږ عاجزي کو کبر به نه کوو نن نپس به مونږ د غریب پیسه او د مزدور پیسه نه خورو او وله نغده ورکوو نن سبا به نن مونږ بټیاري له نیله او مزدور کار له د خپل حق نه زیاتې به ورکوو چې دی خوشحاله شي صدقه کې به مونږ بخل نه کوو بخیلتوب به پکې نه کوو مونږ به کوشش کوو چې مونږ ښه صدقې ورکوو او غریبانان یو بل سره د اتفاق زندگی تیره کوو ما غریب همسایه او کشر او مشر چې دا بالکل د اتفاق او غم خادي به په بدل نه کوو غم خادي په بدل مال راغی کوم مال رانغی نه د خدای دپاره کوئ یا رانغی د الله دپاره کوئ یا الله د حضور پاک د دې سنتو زموږ عمل نه خدای زموږ آیډیل او زموږ نمونه اسوه حسنه خپل مبارک پیغمبر وګرځولی یا الله د هغه په شان نقشه د هغه په شان جون پروردګاره زموږ نصیب کړي یا الله موږ د فتنو نه وساتې الله موږ د کبر او د لویۍ نه وساتې یا الله چې څومره بیماران دي ته روغ صحتونه او شفا ورکړې یا الله په دې مجلس کې بیماران دي او بعضې په کورونو کې یا الله چې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي الله زموږ د ټولو د حلال و فراخه روزي نصیبه کړي چې موږ سره څوک مینه کوي محبت کوي موږ غریبانان یو خدای ته ورسره مینه محبت وکړي چې څوک رانه نفرت کوي دې پړه کې هدایت واچوي پروردګاره چې څوک کبرجن وي او په هغې پړونو کې کبر او د غریب نه نفرت کوي خدای په دړونو نه کبر لرې کړي عاجزي واچوي خدای ته زموږ نه راضي شي الله زموږ حاجتونه پوره کړي الله زموږ پریشانۍ الله زموږ دا کشر کل دا نوجوانان چې څومره دي دا زموږ باغچه ده خدای پاک دې له روغ صحتونو او دراز عمرونه او خدای د ګناهونو نه نفرت نصیب کړي خدای زموږ پړه کې د ګناه نفرت واچي د چا چې بچی نی یا د چاوي خو نارینه اولاد نی الله نارینه اولاد ور نصیب کړي موږ د خپلو بچو نوسو د غمونو نه الله په امن و امان کې وساتي او خدای چې څومره مسلمانان په بار ملکونو کې دي مسافر د هغې ته دعا کوي چې خدای د هغې په رزق برکت واچي کاروبارونو کې برکت واچي قرضونه اخلاص کړي د اقامو د تکلیفونو نه خدای په امن کې وساتي او خدای ته زموږ جومات ته چې دا کم د لرې لرې خلک راځي جومات سره مدرسې سره چې امداد کړی دی یا کوي مالی بدني خدای د هغې برکتونه اجرونه په دواړه جهانه ورکړي الله ته زموږ نه راضي شي په دواړه جهان هم خوشحاله کې ربنا ظلمنا انفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين